بسم الله الرحمن الرحیم. مخرج नंबर 7. वस्ते ज़ुबान और ऊपर का तालु जब आपस में टक्कर खाए इससे जीम शीन या गैर मद्दा अदा होते हैं और इन तीनों हरफों को शजरिया कहते हैं. मखरज नंबर 1 वस्ते ज़ुबान यानी जबी मेंस او بره تالو. دا چې کله دواړه یو بل سره ملو شي یعنې ژبې منځ بره تالو سره ملو شي نو د دې نه جیم شین یا غیر مده ادا کېږي. یعنې جیم شین او یا هغه یا چې مده نه وي غیر مده وي او دې درې واړو حروفو ته شجریه وایي یعنې حروف شجریه ورته وایي. نوٹ: شجر جیم کی سکون پر او جگہ کو کہتے ہیں جو وسط زبان اور اوپر تالو کے درمیان عموماً بن منہ کی وقت بھی کھلا رہے. حقیقت التجوید یو کتاب دی دا غیر اغستی. دا نوٹ ته شجر د جیم په سکون سره شجر یعنی چې جیم پکې ساکن وي هغه ځای ته ویلی شي کم چې د وسط زبان یعنی ژبې د منځ او د بره تالو په منځ کې چې کم عامه خوله که بنده وي نو دا پکې دا ځای کولو پاتې کېږي نو دې ته شجر وایي. یعنې د بندې خولې په وخت کې هم دا د ژبې منځ او بره تالو تر منځه چې کوم کولو ځای دی دې ته شجر ویلی شي او دا حروف د دغه ځای نه ادا کېږي نو ځکه ورته شجریه وایي. فائدہ: آگے جو مخارج آتے ہیں ان میں سے اکثر کا تعلق دانتوں سے ہے تو اس سے پہلے دانتوں کے نام جاننا ضروری ہے. فائدہ: مخکې چې کوم مخارج راځي نو په دې کې د اکثرو تعلق غاښونو سره دی نو د دې نه مخکې د غاښونو نومونه پیژندل ضروری دي. دانتوں کے نام: जानना चाहिए कि 32 दांतों में से सामने के 4 दांतों को सनाया कहते हैं. ټول 32 غاښونه دي. غاښونو نومونه پیژندل پکار دي. 32 غاښونو کې مخامخ څلور غاښونو ته ثنایا وایي. دو اوپر والوں کو ثنایا اولیاء اور دو نیچے والوں کو ثنایا سفلا. دوا بره چې کوم دي مخامخ دو بره دې ته ثنایا اولیاء وایي او دو لاندې چې کوم دي مخامخ دې ته ثنایا سفلا وایي. اور ثنایا کے پہلو میں 4 دانت جو ان سے ملے ہوئے ہیں ان کو رباعیات اور قواطع بھی کہتے ہیں. د ثنایا سره د ثنایا په اړخ کې څلور غاښونه یعنی یو خوا بل خوا څلور غاښونه ملو دې ته رباعیات او قواطع هم وایي. پھر ان رباعیات سے ملے ہوئے 4 دانت نوکدار ہے جو ان کو انیاب اور کواسر بھی کہتے ہیں. بیا د دې رباعیاتو سره ملو یعنی جخت څلور غاښونه نوکدار دي چې هغې ته انیاب او کواسر هم وایي. پھر انیاب سے ملے ہوئے 4 دانت ہے ان کو زواحق کہتے ہیں. بیا د انیابو سره څلور غاښونه یو ځای دي یعنی ملو سره څلور غاښونه نور دي یو خوا بل خوا لاندې بره هغې ته زواحق وایي. پھر زواحق کے پہلو میں 12 دانت اور ہے یعنی 3 اوپر داہنی طرف اور 3 بائیں طرف. اسی طرح 3 نیچے داہنی طرف اور 3 بائیں طرف ان کو طواہن کہتے ہیں. بیا د زواحقو سره په اړخ کې 12 غاښونه نور دي یعنی 3 بره ښي طرف ته او 3 بره ګس طرف ته دغه شان 3 لاندې ښي طرف ته او 3 لاندې ګس طرف ته دې غاښونو ته طواهن وایي. دا 3 بره ښي طرف ته 3 بره ګس طرف ته 3 لاندې ښي طرف ته 3 لاندې ګس طرف ته نو دا 12 شو. دې 12 غاښونو ته طواهن وایي. پھر ان طواہن کے بغل میں یعنی بالکل آخر میں ہر جانب ایک یعنی کل 4 دانت اور ہوتے ہیں جن کو نواجز کہتے ہیں. بیا د طواہنو سره اړخ کې بالکل د جامې په آخر کې
یو غاښ بل دی، یعنی 4 غاښونه هغه دي چې هغې ته نواجز وي. یعنی د جامې په آخر کې بره ښي طرف ته، بره ګس طرف ته، لاندې ښي طرف ته، لاندې ګس طرف ته، را 4 غاښونه یو غاښ دی آخر کې بالکل، دې ته نواجز وي. ان سب یعنی ظواهق طواهن اور نواجز کو ادراس کہتے ہیں. مخکې چې کوم تیر شو ظواهق طواهن نواجز، نو دې ټولو ته جامه وي، دې ته وایي د جامې غاښونه. ظواهق طواهن نواجز دې ته د جامې غاښونه وي. दांतों के बारे में नज़म है तादाद दांतों की कुल 30 और 2, सनाया है 4 और रबागी है 2 है अनियाब 4 और बाकी रही 20 के कहते हैं कुर्रा अज़रास उन्हीं को. ज़वाहिक है 4 और तवाहिन है 12, नवाजिज भी है इनकी बाजू में 2. دا د غاښونو باره کې نظم و چې تاسو ته موږ پیش کو. د غاښونو تعداد، د غاښونو نومونه پکې ذکر شو. یو څو خبرې مې ستاسو مخې ته عرض کړې. الله دې مالم توفیق راکړي چې دا ټول د تجوید دا کورس تاسو سره شیر کم، او الله دې تاسو لم توفیق درکړي د دې د اورېدو او د دې د زده کولو، چې دا واورئ او دا زده کړئ. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.